حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کئی چې تاسو د الله عبادت کوئ او خوراک په خلکو باندې کوئ او سلام عام کوئ تاسو به الله په جنت کې داخل کی. اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې الله جل جلاله په هغه خلکو باندې د ملائکو په وړاندې فخر کوي کم خلک چې د الله په بندګانو باندې خوراک سکاک کوي. نو موږ او تاسو د حدیث کې عام خلک راغلي نو چې په نیکانو خلکو باندې خوراک سکاک کوي نو چې څومره اجر به په هغې باندې ملایي. ولې چې عام مسلمانانو وروڼو باندې الله جل جلاله په فرشتو باندې څه کوي؟ فخر کوي. فخر بله لاره چې میلمه د کور ته راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا ایمان په الله او په ورځ د آخرت باندې دی نو پکار دی چې دی د میلمه اکرام وکړي. دا اکرام معنی دا ده چې د قیام او د آرام ځای ورته بهترین چې څومره د وس کې ورته برابر کړي او کم کانه پینه چې دی په کور کې کوي په خپلو بچو باندې د هغې نه د کوشش وکړي چې لږ زیادت دې ورکړي راوړي د میلمه د اکرام په وجه باندې. او دغه شان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائی چې چا منځ قائم کو او زکات ورکو او د رمضان المبارک روزه او ساتلی او د میلمه اکرام وکړو هغه په جنت کې داخليږي. دیو جن یو بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی هغه سړی د خیر نه خالی دی کوم سړی کې چې مهمان نوازي نه. او یو روایت کې دا هم راځي چې څوک د میلمه حق ادا نه کوي میلمه ته حق شته چې کوربه ته وایي چې ځکه مې له ښه شی تیار کړه خدای ولي ځان له دې چې سړي پخ کړي ولي یو خو هغه چې په تیاره کې راشي یو هغه نه چې خیر ته مخکې نه ویلي نو بیا میلمه ته دا حق شته چې کوربه ته ووایي او بل دا چې په کوربه کې طاقت وي چې هغه ته وایي چې بھئی دا لږ رانه څه پاخه کړه نو ویلی شي خو عموما موږ کې دا ماده نشته د شویله چې چا څه کېښوده. بله لاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو داسې او یو میلمه راغی او دا صحابه هم ورسره ورته وی روټۍ دې در باندې خورم او یا وایي ما روټۍ نه ده خوړلې. ښه نبي علیه الصلاة وسلام کور ته سوال جواب وکړو هغوی ورته وایي کور کې صرف اوبه شته نور خو څه نشته. بل صحابي هغه ته ویې یاره زما په خیال ابو طلحه رضی الله تعالی عنه هغه ته ویې یاره دا میلمه بوځه کور ته نو هغه بوتو کور ته چې لاړې د کور والا ته ویې د نبي علیه الصلاة وسلام میلمه راغلی دی څه وله برابر کړه. وایي روټۍ شته خو دا خو صرف ستا د بچو به وشي نور خو موږ کره څه نشته. وایي زه هم دغه دې میلمه ته به کېږي او دا بچي څه په چل ول باندې وده کړه ډیوې به له کړې وه او په چل ول باندې هغوی وده کړل او هغه روټۍ راوړه او هغې میلمه ته یې کېښوده او ده دا ډیوه داسې کوله وایي دا لږه خو همدمه ایستې مړه کړله وایي دا خو اوس نه لګي هغه باندې په تیاره تیاره کې روټۍ وخوړله او دی ورسره ناست شابه خوره او شابه خوره دا هغه مطلب دا و چې ګینې دی هم راسره خوري روټۍ لږه وده په خپله ونه خوړه او په هغه میلمه باندې روټۍ وخوړه. نو دې کې یو مسله دا راووته چې یاره کوشش پکار دی چې په خپله باندې بنده میلمه بوځي او په خپله پرې روټۍ وخوري څنګه چې نبي علیه السلام اول شروع د ځان نه وکړه خو چونکې په کور کې څه ونو نو د هغې په وجه باندې بیا بل ته یې حواله کړه. دغه شانتې ابو درده رضی الله تعالی عنه فرمایي چې میلمه د چا کره لاړ شي نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي نو هغه د ځان سره خپل رزق وړي او چې کله میلمه د کور نه وځي نو د هغه انسان واړه ګناهونه الله معاف کړي.